هغه خو ډیر بې غیرته سړي چې د خدای او پر رسول باندې څوک سمجوته کوي یا په سیاست کوي. مونږ ټول الحمدلله ځان تکلک مسلمانان وایو. شکیل خان ته دویم ټویټ یاد دی، مخکې یو ټویټ وکړو چې زه مذهب باندې یقین نه ساتم، انګریزي کې کړی دی، زه به سکرین شاټ رولېږم. د دې نه 2 غنټې مخکې اول ټویټ بل کو چې زه په دې یقین نه ساتم او آی سټینډ بای هیم او زه هغه سره ولاړ یم او دار څه چې کله مونږ ریاکشن شو کو ګوره شکیل خان تا ما سره نشه تماشه کې ناست دي، تاسو ته مونږ ویلي چې مونږ ټول مسلمانان یو او مونږ ټول د پیغمبر علیه السلام پیروکار یو او مونږ په هغه یقین ساتو. او کدی د باچا خان وسیز نو زم د پیغمبر علیه السلام نو سیم ما سره د آدم علیه السلام پورې شجره شته چې دې په خپل نیکو په خپل دی چې ټیک روانم زم ټیک. او شکیل خان ګوره یو خبره تکوم، یو ورځ وسملې مریبا عمرې به الله له جواب ورکړي، خپل ضمیر ته په خپل ځل لاس کې دا مړه څومره وټونه به یو څومره دغه وي د په وټونو تاسو ځل به لا چې خدای درکې کنه یو له وټونه به والي لګي ایمان تیر کې مړه خدای قرآن ته وګوره تاسو سوچونه ظالم خدای له بابا جواب ورکو. شکیل خان زه به زیار کوم پریس کانفرنس کوم د جمعې پر بدغه یو چوک کې ولاړ یوازې چې څومره خلک راولې ما یو سل ډزولې کنه زه به په شهیدېږم خدا شي سره نه منم. دا سیاسي سټیټمنټ خو نه چې دا اول یو سټیټمنټ اول دا اول ټویټ وګوره ما سکرین شاټ موجود دی، زه ټلیفون کوم تاسو بل ته مې در خان ته مې ټلیفون بند کړی دی. دا سیاسي خبره وګورئ چې شاهزاده پشان کور دی او بیا را پاس وي زما دا فیصله موږ د سره موږ هر څه منلي دي. تا مو سره منلي شکیل خان ستاسو زړه نه خبرم چې تاسو څه تیر کړی تاسو پلار څه تیر کړی هر څه موږ ټول د هر څه تیر کړی موږ سره بیا رواني په لار ځکه چې په موږ اسفندیار خان احسانو او اسفندیار خان د پیغمبر علیه السلام د لوی سړی نه دی، باچا خان د پیغمبر علیه السلام د لوی سړی نه دی او نه زه ورته تیلو. شکیل خان یو ورځ بمري ک په دې یقیني په قیامت پر ورځ په الله او پر رسول یقیني نو سوچو کا او دې وجه په سبلټی کې د لپاره قابل چې تاسو سره کله ما خبرې وشوي ما میسج کړو او دغه جواب نیو کتلې چې کله مونږ ورغلو تاسو ته ما چې فون چې تاسو ما ته وکړو مې زړه ور روانم چې کله زه ورغلم لسته منټه پس ور سره ملو شو هغه دفتر کې لګیاو یو غسر چې مونږ څنګه خبره وکړه نو غویل چې قسم یې خوړی ما ته د عقیده پته نشته نه ما ته دا وجه دي قادیانی دی وی خو بچا خان مرکز کې ناس څومره وخت یو وخت خو چم نو ویلي موږ ته څه پته وه غو د مولیانو چې دا کم تاسو ټویټ میټ یادوي غو دا مطلب جوړه مولیان ورپسې اصل لګیا دي او یا نور خلک ورپسې لګیا دي سیاسي تور باندې چې کله ورته مونږ ورغلو ورته مونږ ویل تاسو خبره مر سره مونږ وکړه چې غم تاسو ته میسج کړی دی مونږ ور سره دا خبره وکړه والله چې غس خبره کړي وای ښه او لک سات پسې ټویټ وکړو چې د زمونږ د ټیمي سند پرشر مشر خو خدای کومه پته نشته ځکه چې خو سنوري دا خو بیا روستو اوریدل او بچا صاحب سو پورې ز سیاست غیمم نه الحمدلله ځان ته ډیر کلک مسلمان ویم شکر الحمدلله په ختم نبوت میں یقین دی او هغه خو ډیر بې غیرته سړي چې د خدای او پر رسول باندې څوک سمجوته کوي یا په سیاست کوي. مونږ ټول الحمدلله ځان تکلک مسلمانان وایو او بالکل هر سړی بمري او شکر الحمدلله چې نه مونږ د غلط کار سپورټ کړی دی نه خدای مخ مونږ د قادیانی ملګرتیا کړی ده او نه مونږ قادیانیت ته ټیک ویلي دي. خدای دې غوړز رانه ویلي او خدای شته دا خو ځان لم چې عمل خان ته مونږ څنګه ویل غم هغه وخت کې ویل چې نه د ماته خدا پته نه ما ته څه پته وه ګینې دي خو مخکې مونږ یو ځل د بچا خان مرکز نه بیا لرکو خو مونږ ویل چې دې صحافي دی او دغه دی او دغه پروګرام دی نو نور جی سیاست څه وي وټونه څه وي وټونه کله سړی غټیو کله بیډي او مونږ د چته سملې ته نشو زمونږ شکر الحمدلله ځان تکلک مسلمانان وایو او شکر الحمدلله زمونږ د ایمان دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک اخرنی پیغمبر او رسول دی او دغه نه پس نه پیغمبر راغلی دی او نه براشي دا الحمدلله د زمونږ پوخ ایمان دی نو په دغه خو سوال نه پیدا کیږي چې په مسلمانې او په ختم نبوت باندې څوک سمجوته وکي نو دا دغه خبره ده بچا صاحب سوال نه پیدا کیږي چې دغه د ځلان څه خدای دې بیخو کې دي خدای دې تبا کې چې د مخ کې دا خو بچا صاحب تاسو سره په بچا خان مرکز کې سو کاله پکار دي چې هغه وخت کې تاسو دغه کړو او پته تاسو ته پته نه مته چې ما ورته وختي فون وکړو نو مونږ ته به څه پته وه او دغه چل دی جی او دغه خبره ده جی مونږ شکر الحمدلله ځان تکلک مسلمانان وایو جی او مونږ هم وایو چې قادیانان مرداباد 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 ختم نبوت زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد او عمل خان هم دا سل پسله وایي چې ختم نبوت زنده باد زنده باد مونږ ته اوس را سره غو لګو ول تناستو او قادیانیت مرداباد 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 غدا ټول په دې یقین شکر الحمدلله کوي.